الحمد لله देखो बाहर लिखे सुभान अल्लाह الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد بلد جزء نزو عظم له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم टोल हाजरीन दरूद शरीफ हो मोहतरम सामीन किराम दो इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंगला अजीम राकड़ी दे बानी जुदा जुदा जुमता सो त बयान ओशो नंद दे दुआनो यो खुलासा बयान दर तकोम बिया चे कम नेमतुन औ कम सीजुना
ډیر بیانېږي نو هغې سره د انسان محبت پیدا کیږي او کوم څیز سره چې د انسان محبت پیدا کیږي د هغې اطاعت او منل انسان ته اسانېږي انسان هغه لیډر پسې ځي چې چا سره یې زړه کې مینه د انسان هغه کتاب خوښیږي چې کوم کتاب سره یې مینه د انسان هغه مقام خوښیږي چې کوم یې لیدلی او لیدلو سره یې هغې سره مینه وي نو خپې بې اختیار هغې طرف ته ځي نن موږ عزتمندو د الله کتاب او د الله حبیب دومره بیان کړی نه دی او دومره موږ اورېدلی نه دی نو ځکه هغې سره مینه نشته او چې کوم څیز سره مینه نه وي د هغې طرف ته تکل انسان ته ګراني ځکه ناپوهه څیز پسې نانجان څیز پسې اجنبي څیز پسې غیر معلوم څیز پسې انسان نه ځي معلوم څیز پسې انسان تکل کوي کوشش کوي خواري کوي تلاش کوي د مینې معیار څه دی څه کتل پکار دي او څه سره مینه کول پکار دي هغه څه سره مینه کول پکار دي چې هغه دنیا کې د ټولو نه هوښیار ذات خوښ کړي وي هغه څه سره مینه کول پکار دي چې هغه پایدار وي هغه څه سره مینه کول پکار دي چې هغې کې حسن زیاتی هغه څه سره مینه کول پکار دي چې هغه انسان ته راهنمایي کوي هغه څه سره مینه کول پکار دي چې انسان د غلطو نه بچ کوي هغه څه سره مینه کول پکار دي چې د نفع ځای سړي ته ښیي او هغه څه سره مینه کول پکار دي چې هغه دنیا کې هم د انسان په کار راځي آخرت کې هم په کار راځي او دا د الله نه د الله د کتاب نه او دا د الله د رسول نه علاوه یو شی هم داسې نشته ستا د خپل بدن هم تا ته پوره فایده نه درکوي ستا د خپل عقل هم تا ته پوره فایده نه درکوي ستا د خپله ژبه هم تا ته پوره فایده نه درکوي واحد د الله نه د رسول الله نه او د کتاب الله نه قرآن بچرته تا ته غلطه خبره ونه کي د خدای پیغمبر بچرته تا ته غلطه لار ونه ښي او الله بچرته تا ته غلطه لار ونه ښي او هغه وجه څه ده ځکه زموږ نفع او نقصان الله ته رسول الله ته کتاب الله ته هیڅ فایده نشته فایده او نقصان هغه ځای کې راځي چې لالچ راشي کله د سړي خپل زوی سره هم لالچ راشي وایي مړه دا فایده دې ما ته حاصل شي زما دې زوی ته دې حاصله نه شي د الله داسې چا سره لالچ نه راځي الله الصمد الله بې نیازه دی او الله ته د بندګانو د یو شیم ضرورت نشته نو الله چا سره ولې رسوږي د الله رسول ته الله رب العزت دومره صفتونه او دومره ډیګریانې او دومره عظمتونه او دومره عزتونه ورکړي ولسوف یعطیک ربک فترضا ما تعالی دومره صفتونه درکړي یا به درکم چې ته به راځي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین زما پیغمبر ته صرف د خپل امتیان نه چې مخکینی کوم امتیان تیر شوي دي او د یو قول مطابق چې د شیطان د پاره نبی علیہ السلام رحمتو ځکه شیطان هغه وخت رانده درګاه شوی و چې کله آدم علیہ السلام خو شیطان باندې عذاب به تر هغه وخته پورې نه رادو څو پورې چې رسول الله نو راغلی ځکه الله سره وعده کړې وه چې اخري پیغمبر نه راغلی د هغه امت نه ختم شوی نو د هغې پورې به د سره نه ګورم زه مزې کوه نو نبی علیہ السلام د شیطان دپاره یو قسم یو ګونه رحمتو او په دې معنی سره رحمتو چې هغه پوه شوی وی بهرحال د الله کتاب خو د الله په شان باندې دی نو هغې موږ ته څه ضرورت نشته ټولې دنیا انسانان الله ونه مني د الله کتاب ونه مني د الله رسول ونه مني دې دریو ذاتونو ته هیڅ نقصان نشته او که دا ټول انسانان د دغه الله او د رسول الله او د کتاب الله تابعداري وکړي نو الله او رسول او کتاب الله ته څه فایده هم نشته فایده یې د ځان ته ده نو دې وجې نه عزتمند د لیدلو قابل رب کائنات دی چې موږ لیدلی هم نه دی یؤمنون بالغیب په غیب هم پې ایمان راوړی ولې سړی په نالیدلي څیز باندې ایمان نه راوړي خو الله بغیر د لیدلو نه دومره واضح دی او الله بغیر د لیدلو نه دومره قدرتونه دي چې الله سره د انسان مینه حاصلیږي
او د الله کتاب هم د الله پشان دی او د الله رسول هم د الله کتاب او د الله رب العزت د شان یو نمونه ده. نو بهرحال عزتمندو د مینې محبت چې څومره کوالټۍ دي څومره اسباب دي هغه ټول په دغه دریو کې موجود دي. نو دې وجې نه مینه دې سره کول پکار دي. نو د الله کتاب او د الله رسول تاسو ته څه نه څه بیان شو. بیان سره انسان ته یادېږي، یاداشت سره انسان مینه زیاتېږي. چې مینه زیاته شي نو انسان ته اتباع اساني، د هغې تابعداري او اطاعت اساني. چې ته ناخبر نو اطاعت نشي کولی. نو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، د الله بم اطاعت کوي، د رسول الله بم اطاعت کوي، او کم خلق چې د رسول الله پشان ای د هغې بم اطاعت کوي. علما نیک حکمران د هغوی به خبره منئ. نو الله دا دوه نعمتونه موږ له ډېر اعلی راکړي، یو کتاب الله بل رسول الله. پیغمبران ټولو پیغمبرانو کې اعلی، کتاب زمنګ ټول کتابونو کې اعلی. پیغمبر زمنګ د ټولو پیغمبرانو سردار، کتاب زمنګ د کتابونو سردار. فضل کلام الله على سائر الكتب كفضل الله على ادناكم. الله وی زما د کتاب فضیلت د دنیا په ټولو کتابونو باندې اعلی نه اعلی کتابونو باندې داسې حیثیت لري لکه زه په خپله چې الله په یو ادنا مخلوق باندې څنګه حیثیت لرم. رسول الله تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله وی ټیک د ما ټول رسولان پیدا کړي دي، خو په دې رسولانو کې بعضو رسولانو له ما ډېر فضیلت ورکړی. دا د 3 سپارې پیل آیات دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضیلت ورکړی موږ بعضو له په بعض باندې. ولقد آتینا داود زبورا، لکه داود علیہ السلام لمنگ زبور ورکڑے دے. او دا شان عزتمند وکلم الله موسی تکلیما، موسی علیہ السلام سره من خبری کړي دي. وَإِذْ قُلْنَا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام ته من خبری کړي دي. نو به په دې ټولو پیغمبرانو کې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، نور پیغمبران خاص قوم د پاره راغلیو. خو زما دا پیغمبر تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. دا پیغمبر پکې انټرنیشنل پیغمبر دی، دا د ټولو د پاره راغلی دی. اوس په دې وخت عیسایان شته، یهودیان شته، دا د ټولو پیغمبر دی. موږ مخکې نو، مخکینی پیغمبران خاص قوم د پاره راغلیو. نو بهرحال عزتمندو پیغمبر زمن اعلی، کتاب الله زمن اعلی، امت دا اعلی. دیو جن عیسی علیہ السلام یو ورځ الله ته وی یا الله انی اجد فی الالواح امتا یأمرون بالمعروف وینحون عن المنکر. یا الله وی زه د انجیل په تختو باندې، یا موسی علیہ السلام ویلو زه د تورات په تختو باندې، دا د تختو په شکل کې راغلیو. په دې کې زه لولما چې داسې امت به راځي چې هغه به خلکو ته نیکۍ طرف ته رابلي او د بدو نه به یې منې کوي. دا به مخکې کار دا پیغمبرانو خصوصي طور سره کول. وی الله دا ډېر عجیبه امت دی. رب اجعلهم امتی، وی الله چې تی دومره صفت کې لا راغلی هم نه دی او موږ ته بیان کې، نو یا الله دا امت ما له راکړي، هسې به یې راولې ما د دغې امت پیغمبر کې. رب کائنات ورته وایي نه نه تلک امت احمد، دا د احمد امت دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم دنیا کې محمدو، په آسمانونو باندې به احمد باندې بوللی کېدو. بیا وی انی اجد فی الالواح امتا اناجیلهم فی قلوبهم یقرؤونها. وی الله دا څومره عجیبه امت دی، تا موږ ته په دې کې د دې صفتونه کړي دي. موږ لا پیدا شویم نو، موږ لا راغلیم نو، زموږ شکلونه چا نه پیژانده، زموږ قدونه چا نه پیژانده، زموږ ملکونه نه پیژانده. عزتمندو او الله خپل عظیم پیغمبر موسی یا عیسی علیہ السلام چې هغه الله دومره عظیم پیغمبران پیدا کړي چې الله قرآن پاک کې هم تذکره کړې ده او هغوی له الله خاص معجزات ورکړي. هغوی خپل اولو العزم پیغمبرانو کې دي، و پیغمبران اولو العزم پیغمبرانو کې دي، اوچت پیغمبرانو کې دي. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام او عیسی علیہ السلام، موسی علیہ السلام،
او نوح علیہ السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اولو العزم پیغمبرانو کی نو الله غوی ته قصې کوي وی یا الله وی تاسو په دې کتاب کې مونږ ته ویلي دي چې داسې امت به راځي چې د هغوی په سینو کې به ستا ټول کتاب پروتي د هغوی په امتونو کې داسې کسان نه ځکه خو عجیبه خبره ګڼله یا الله 10 سپارې کتاب تورات چې ټول راجمع کی په دې وخت کې 15 انجیل دي 15 انجیل دي انجیل یوحنا او انجیل برناباس او انجیل متا یا مته او انجیل مختلف انجیل شمعون دا مختلف 15 انجیل دي 15 وانه انجیل چې راجمع کی او تورات راجمع کی د قران پاک د 15 سپارو برابر نه دي قران دومره لوی کتاب دی او دا ټول کتاب به یا الله ستا د دې بندګانو او د دې اخیری امت په سینو کې رب اجعلهم امتی یا الله دا قرآن خوانه خلق مال راکې یا الله د دوی د سینې او د دل او دماغ چې دا به په قرآن باندې آباد وي دقه خلق مال راکې دا خلق پیغمبر غوښتي بل انی اجد فی الالواح امتا بیاوی الله تا انی اجد فی الالواح امتا یا الله صدقه فی بطونهم یاکلونها یا الله دا څومره عجیبه امت دی چې تا اخره کې را لېږلی دی او دوی به صدقې په خپلو خېټو کې اچوي او ته به وله ثواب ورکې پخواني امتونو کې دا و چې صدقه زکات به دې ورکو نو میدان کې یا د غره د پاسه به دې کېغوستو چې اور به رالی او هغه به یې وسوځو نو هغه به قبول شو او چې کم به پاتې شو بس هغه به قبول نو نو ډیره د شرم خبره به وه خلکو لکه پلانې سود خور هغه فلانې رشوت خور هغه فلانې هغه مال خو هلته پروت دی نو یو به د مال قبول نشو دویم به وشرمېدې او دریم مال واپس کور ته راوړلم پکې حرامو داسې نه چې واپس یې راوړه همدغه د شرم پیټی دی دا به د په سر پروت وي چې څو پورې دغلته وي نو بیا به که څه زناورو مناورو څه د خوراک سوي به وتښتو یا بیا یې وخوړلو نو بهرحال عزتمندو و یا الله دا څنګه عجیبه امت دی دوی چې کله زکات ورکوي دوی چې کله خیرات ورکوي خپل ترور له به ورکي خپل ماما له به ورکي خپل کاکا له به ورکي خپل ورېرې له به ورکي خپل خورزې له به ورکي او دغه رنګ عزتمندو خپل ماما کاکا وغیره له به ورکي خپل رور له به ورکي او ته به ورته بیا هم د زکات د قبلولو ثواب ورکې رور له زکات ورکول جایز دي او دغه رنګ زما خورزي د څومره رشتې چېرته ما بیان کړي زکات ورکولم جایز دي بشرطې کې چې غریبانان وي نو د دې مثال څه شو لکه رور له چې زکات ورکې لکه د یو جب نه پیسې راوباسي او د بل جب کې واچې ځکه هم ستا رور دی که نه و یالله داسې حساب دی د یو جب نه پیسې راوویستې او بل جب کې واچولې او ته وایې چې د زکات درته ثواب میلاو شو ځکه همدقه رور دی که سبا ته غریب شي تاله درکوي همدقه خورزه ورېره ده سبا تا باندې خرچه کوي نو بهرحال و یا الله دا امت مال راکی الله ورته نا تلک امت احمد دا د نبی آخر زمان د احمد امت دی دا هغې نه ما ساتلی نه نو بهرحال عزتمندو الله دې امت لم ډېر فضیلت ورکړی دی او دا شان د دې پیغمبر لم ډېر فضیلت ورکړی او د دې کتاب لم ډېر فضیلت ورکړی خو د دې تقاضا دا ده چې موږ خپل پیغمبر سره مینه وکړو د پیغمبر سره مینه د هغه سنت طریقو سره مینه ده موږ کتاب الله سره مینه وکړو کتاب الله سره مینه دا ده چې د هغې کم احکامات دي هغه ومنو هغې کم منهیات دي هغه څیزونه چې هغې نه کم منع کړې ده د هغې نه ایثار شو او د هغې تلاوت وکړو او دا نورو ته ورسو نو دا ټول نعمتونه الله پیغمبر داسې پیغمبر را کړی دی یو انګریز یو کتاب لیکلی دی مسلمانانو کتاب کې خوشتا عائشہ رضی الله تعالی عنها نه تپوس کېږي زمونږ د پیغمبر سیرت څه دی زمونږ د پیغمبر صفتونه څه دي وایي کان خلقه القرآن بس وایي قرآن وایا او ځان پې پویوه دا ټول د پیغمبر سیرت دی په دې قرآن کې د پیغمبر د شړۍ تذکره شته په دې قرآن کې د پیغمبر د کوڅو تذکره شته په دې قرآن کې د پیغمبر عزتمندو د کلي تذکره شته په دې قرآن کې د پیغمبر د خوب تذکره شته دا بالکل عام څیزونه دي ګوره یو سړی د چا علم یاد کی یو سړی د چا یو غټ ګریټ یاد کی خوب شړۍ کوسه دا خو ډېر عام څیزونه دي خو رب کائنات دا په قرآن کې بیان کړي دي د دې دپاره چې خلکو ته پته ولګېږي چې دا حبیب خو زما محبوب دی خو د سره چې کومه کوسه د سره چې کومه شړۍ د سره چې کوم خوب د کوم څیز نسبت راځي هغه شی په ما باندې محبوب دی
انک لعلی خلق عظیم. اے زما پیغمبره ته خو زما محبوبې، خو ستا د شونډو نه، ستا د خولې نه چې کوم گفتار او کومې خبرې وځي، زما د ستا په هغه خبرو په اخلاقو باندې قسم وي. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے زما پیغمبره ته خو زما محبوبې، زما د قسم وي په هغه کوڅو باندې او په هغه کلي باندې چې په کوم کوڅو کې ته ګرځې او په کوم کلي کې ته اوسېږې. دا ډېره عجیبه خبره ده، د چا کوڅو سره مینه کول. او یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے زما پیغمبره ما ته د شپې لږ لږ پاسېږه، نصفه او انقص منه قلیلا. ټوله شپه مه ودرېږه، زه تا باندې خفه کېږم. نصفه نصف ودرېږه، او انقص یا خیر دی د دې نه هم لږ کم ودرېږه، خو ما ته ودرېږه. ته چې ولاړې په ما باندې ښه لګي. الله یقول سپاره کې وی اے زما پیغمبره قد نرى تقلب وجهك في السماء. وی زما پیغمبره تا ما نه یو سوال کو یو ټیم کې چې یا الله زما دا قبله بدله کې. ما د دې یهودیانو طرف ته مونځ وکړو، عیسایانو طرف ته مې مونځ وکړو، خو دا زما نه نه خوشحالېږي. نو یا الله بس زما له خپله قبله راکې. زما د پلر نیکه هغه خپله قبله ده، خو چونکې تا په خپله احکامات نشو بدلولی، تا ته دا اختیار نشته دی، دا اختیار موږ ته دی، نو تا به بار بار آسمان ته کتل. وی موږ ته پته وه قد نرى تقلب وجهک. ای زما پیغمبره تا به موږ ته کتل، قد نرى تقلب وجهک، موږ به ستا دې مخ ته کتل. دا به چې داسې برو کتل، قد نرى موږ به موږ تا کتل. نو الله ته نو څه وخت پورې احکامات نه راتلو. بیا چې بار بار نبی علیہ السلام کتل، مخکې موږ کې کتل داسې جایز و، سلام اچول هم پکې جایز و، چا به سلام وکړو وعلیکم سلام دا هم پکې جایز و، دا پکې جایز و. نو بره به نبی علیہ السلام کتل، بیا ورته الله وی فلنولین وجهک الی شطر المسجد الحرام فولوا وجوهکم الی شطر المسجد الحرام. ای زما پیغمبره چې ستا زړه کې دا چاهت دی چې زما قبله بدله شي، هغه هم د پیغمبرانو ده، خو ته ځان له خپله قبله غواړې، زمونږ ستا مخ دغه قبلې ته وګرځو، زما مونځ دی په دې مونځ کې مخ وګرځوه. نبي علیه السلام د دلته نه لاړې هغه ځای کې ودرېدلو. هغه جومات تاسو ګورئ، مسجد بنو سلمہ د دو قبلو مسجد قبلتین او هغه د دو قبلو جومات. نبی اسلام د دلته نه لاړې هغه سر ته لاړې، ویل تعالی مې مونځ کې ګرځېدل هم جایز کړه چې ستا چاهت دا دی چې قبله بدله شي. نو ای زما پیغمبره ستا دپاره هم بدله، ستا د صحابو دپاره هم بدله. فولوا وجوهکم الی شطر المسجد الحرام. نن نه پس چې تر قیامته پورې کم انسان مونځ کوي نو د مسجد حرام طرف ته به کوي. دا قرآن ټول د نبی علیہ السلام صفت دی. نو نبی علیہ السلام یو شی الله ته ګرانو. د نبی علیہ السلام د صادر یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر، یا ایها المزمل اے شړی اوریدو اچون کې انسانا، اے صادر اچون کې انسانا ته پاسې غلګ. نو ګوره د صادر تذکرہ امراله. نو مینه محبت عزتمندو انسان ته زمنګ مینا محبت امشتا. د مجنون مثالونه خلق بیانوي. رحمان بابا په سلام ویلې دی، وی د مجنون غوندې چې مینه کې صادق وي، رحمان وای په هغې باندې سلام. خو هغه مجنون نه یادوي، هغه موږ ته یو عکس یو تصویر ښیي چې ګوره یو مجنون دی یو مخلوق سره دومره مینه وکړه چې د هر څه نه چې هر څه ایر کړه، هر څه قربان کړه، نو د مجنون په شان ګورې مینه کې صادق شه. دسې خو ته هر یو سړی وي زه الله سره مینه کوم، تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا لعمرك في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. عربي شاعر وی تعصي الاله وانت تظهر حبه. د الله نافرمانی کې د الله یو خبر هم نه مني، وی الله سره می مینه ده، وی ستا په ځوانۍ مې د قسم وي دا ته دروغ وی، ستا په دې عمر او په ځوانۍ مې د قسم وي. ځکه چې کم انسان چا سره مینه کوي، ان المحب لمن يحب مطیع. څوک چې چا سره محبت کوي نو د هغه اطاعت هم کوي. یو سړی بل ته وایي تا سره مې ډېره مینه ده او د اسمان نه دله ستوري راکوزوم، هغه وایي دا د اسمان ستوري پرېږده چېرته قیامت را نه شي د دې جب نه د 1,00,000 روپۍ راوباسه، بس بیا خوله چینګه نیولي. نو دا خو نشته چې اطاعت نشي کولی، منل در کې نه وي.
زکات نه ورکې، حج نه کې، رشوت خوري، دکانداری کې سود کې او دا ټول کارونه کې، بد اخلاقی کې، کنزل کې، مونځ په ټیم باندې نه کې او الله سره مې مینه ده. ها زال عمرک فی الفعال بدیع، وای زما دې قسم وي وای دا خو په کارونو کې ډېر عجیبه کار دی، دروغ مه وایه. نو مجنون عزتمندو دومره دغه چې مجنون به هر سیس سره مینه کوه. یو ځل داسې روانو په لاره باندې دیوالونه چپ کول، ولقد امر علی دیار لیلا، و یو ځل د لیلا په کوڅه باندې تېرېدم، اقبل ذل جدار و ذل جدارا، ولقد امر دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدارا، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وی کله دا دیوال کله دال دیوال چوم چا راته چې دا څه کې لکه دا خو لوټي دي خلک په او دسمات یو چې یو تی چپې ما ورته چې په آرام کېنا ته به دې څه پوهېږې، زه دا دیوالونه د وجې نه ښکلومه بلکې د دیوالونو نه اخوا چې څوک ناسته ده د هغې د وجې نه دا دیوالونه ښکلومه، یعنې دې سره د هغې نسبت دی، دا د هغې کور دی. نو عزتمندو موږ چېرته قرآن راواغسته، دا د الله رب العزت کتاب دی، الله په خپله اعلی کتاب بیا اعلی. هلته خلک خاورې چپوي، دلته څوک د الله کتاب نه چپوي. او الله وی په دې کتاب باندې قومونه اوچتوم او په دې کتاب باندې قومونه ذلیله کومه، په دې باندې قومونه اوچتېږي. یو ځل مجنون یو سپی روانو د هغې خپې چپولې، اجای نو چاہتے تپوسو کو چی دا پائے سگ بوسید مجنو خلق پرسد ایچ سود، پائے سگ بوسید مجنو خلق پرسد ایچ سود، ای سگے در کوہ لیلا گاہے گاہے رفت بود. فارسی کی شعر ویلے وی دا سپیخ پیچا پہ سپی خو بعض عالمانو پر نجس العین دے، دا امام شافی رحمت اللہ علیہ پنیز باندے سپی دا خنزیر نمزیات نجس دے، زمنګ پنځ باندې خنزیر ډیر نجس دی، هغه سپی ډیر نجس دی، ځکه حدیث کې راغلی دی چې و پیری به هغه لوښې انځي چې کوم کې سپي خوله واله، وسامنها بالتراب، او اتمه پیری په خاوره باندې وینځه، ځکه د دې جراثیم ډیر خطرناک دي. او تاسو د انګریزانو ګورئ د سپونه چپی علي او سپي ځان سره سملی چې هر څومره هوښیار سپی شي، سپی دی. وی د سپونې چپی اغستې، وی موږ ورته ویل چې دا څه کې، وی تا ته څه پته ده دا سپی کله ناکله زموږ د لیلا په کوڅه کې تېرېږي. نو عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دي. د مجنون واقعه د دې دپاره نه بیانېږي چې تاسو مجنونان چې چېرته پردو جنکو ته هلته سکولونو کې ولاړې، دا تاسو ته د الله دپاره بیانېږي. او مجنونم خپل محبت غلط کړی، بې ځایه کړی، ظلمنه کړو. محبت د سړی راتلی شي بې اختیاره ده، خو دې لپاره غلط قدم اوچتول دا خو ستا اختیار کې دي که نه. یو انسان سره د مینه پیدا شوه، ټیک ده رشته ورولېږه، چې وشو ډېره ښه ده، چې نه شو نو ځان نه څه نه لیونی جوړی. نو دې وجې نه مجنون د مجنون په نوم یاد شو. د مجنون معنا څه ده؟ مینټل. څه معنا یې ده؟ خلک راځي ښه دی د مجنون معنا ده مینټل، لیونی. نو دا یاد لري د دنیا محبت انسان لیونه کوي، د الله مینه د انسان بزرگی زیاتوي، د الله مینه د انسان دماغ تیزوي، د الله مینه د انسان علم زیاتوي، د الله مینه د کائنات سره او ټول څیزونو سره د انسان مینه پیدا کوي او تعالی صحیح عقل درکوي. یو ځل مجنون خپل پلار بیت الله شریف ته عمرې له بوتلو، چا ورته ویلي چې هلته بوځه او الله ته دعا وکړه، نو کیدای شي دا سړی سم شي. خو کوم سړی چې د سمیدلو فکر نه کوي هغه خدای نه سموي. الله اصول جوړ کړی، ویهدي الیه من ینیب. الله وایي زه هدایت هغه چاته کوم چې یو قدم خو راوالي که نه، چې یو انسان وایي چې زه نه د سره دین طرف ته ځم نه، نو دې خلکو ته هدایت نه کومه، ځکه هدایت د الله رب العزت یو انعام دی. او انعام الله په هر چا باندې نه کوي، انعام هغه چاله ورکولی کېږي چې په سکول کې خو پاس شي که نه. انعام هغه چاله ورکولی کېږي چې پاس شوي او د پاس سره د اعلی نمبر یې مو واغستې.
نو دی وجې عزت مندو بیت الله شریف ته بوتلو. بیت الله شریف ته مقام ابراهیم سره کېنو، مخامخ د الله در دی، د الله کوټه ده، د الله عزت مندو انوارات او برکات دي. ورته بچیا خدای رسول ته وګوره او دلته توبه وباسه او دا د رسول کلی دی او دا د الله رب العزت بیت دی، دلته توبه وباسه. دلته چې څوک راشي حجر اسود خول کی الله ټول ګناهونه معاف کوي. دلته چې پیغمبر وایي چې څوک راشي او صحیح طریقې سره عبادت وکي دا داسې پاک شي لکه د مور نه چې څنګه پیدا شي او ماشوم پاکي. دعا وکړه بچیا. خو کله چې انسان باندې خباثت زیات شي او د زړه توک تور شي او دو شي بیا عزتمندو دا هر ځای کې ګډې وډې وایي. نو هلته لاس اوچت کړه بیت الله کې دعاګانې کوي. الهی تبت من كل المعاصي ولكن حب ليلى لا اتوب اللهم لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال آمينا. ويا الله د ټول ګناهونو نه مې توبه، خو د لیلا د مینې نه محب توبه نشم کولی. نو شو الله مخامخ ته داسې خبرې کې نبی علیہ السلام وی کل امتی معاف الا المجاهرون. زما ټول امتیان به الله وبخي چې کوم په جهر جهر باندې کوي، غلط کارم کوي او بے غلط کار د الله نه غواړي. دا ډېر ټک ټکې نه لکان ته وګورئ لاس ته دغه چوري دا د دې لپاره نه چوري چې ذکر کوي، دا چېرته عزتمندو یو جنۍ خوښوي هغې دپاره کوي. نو هغه یا الله ټول ګناهونو نه مې توبه، خو د لیلا د مینې نه محبت نشم کولی. بیا یې دعا کړې ده وی یا الله دا مانه ماخلا او دا مال راکا او دا مال راکی او یا الله زما په دعا چې څوک امین وي خدای پاک هغه سره مخ وکړي. ويرحم الله عبدا قال آمینا. چا چې امین ویل خدای پاک وي د هغوی هم د زړه مرادونه پوره کړي. نو زمونږ د خوشاټارو به ټولو امین ویل چې امین خدای پاک د هغو کې زمونږ کار وشي. بهرحال عزتمندو غلط ځای کې به خپل زړه نه لګي. د ښځې محبت دپاره خپله یو درجه، د مور د محبت دپاره خپله درجه، د دکان دپاره خپله یو درجه او د الله دپاره خپله درجه. النبي اولا بالمؤمنین. ای زما بندگانو دا یاد لرئ ګورئ زما پیغمبر به د خپل مور او پلار پسې او د عامو کسانو د لیلا مجنون په شان باندې نه ګړئ. النبي اولا بالمؤمنین. زما نبی ګوره ډېر اعلی دی، ډېر اولا دی، ډېره زیاته مینه به کوي، مؤمنان به د سره ډېره زیاته مینه کوي. او نبی علیه الصلاة والسلام هم وایي زما د قسم وي که چې کم انسان ما د مور او پلار نه او د خپل اولاد نه والله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وی تاسو کې هغه پورې کامل مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې ما سره د خپل پلار نه، د خپل بچو نه او د کائنات د ټولو څیزونو نه زیاته مینه ونه کړي. انشاءالله نبی علیه السلام سره به مینه کوو که نه؟ انشاءالله. د مینې طریقه څه ده؟ د مینې طریقه اعمال ده. مینه څه دغه نه مینه څه ته وایي؟ مینه همدغه دی چې مونځ په ټایم کوه او علماو سره تعلق ساته، قرآن سره تعلق ساته، تبلیغ والا سره تعلق ساته، نیکانو صوفیای کرامو اولیاو سره تعلق ساته. چې کم عالم دی د کم مذهب دی زمونږ د سر تاج دی به حیثیت عالم د هغه قدر کوه، د اسلام قدر کوه. چې کله بالفرض کمې کوتاهي د نه راځي په هغې باندې استغفار کوه. ان الله يحب المتطهرین، ان الله يحب التوابین. الله رب العزت وایي ټیک ده زه خو درته وایم چې اعلی شئ، خو دې دوران کې به تاسو نه ګناهونه کېږي. دا درته نه وایم چې تاسو به هر ټایم نیکان یې، تاسو نه به ګناه هم کېږي. د هغې دپاره ما اصول رالیږلي دي. داسې نه چې ته ګناهګار شوې او زما د در نه ناامیده شي. زما یو خبره یاد لره، که ته ګناهګار هم شي خو زما در نه پرېږدې نو ان الله يحب التوابین. وایي داسې توبهګارو سره هم زه مینه کومه، داسې ګناهګارانو سره هم زه مینه کومه. دشمن سره څوک مینه کوي؟ نه، چې څوک ګناه کوي دا د الله دشمن دی، خو چې صرف وایي یا الله توبه، الله وایي بس دا دشمن نه ته زما ملګری شوي. الله ولی المؤمنین. الله د مؤمنانو کارساز دی، الله د مؤمنانو ملګری دی، الله د مؤمنانو دوست دی. زما د در نه مزه. یو ځل صحابه کرامو نبی علیه السلام ته وویل یا رسول الله که موږ ټول نیکمله شو نو بیا به څه چل کېږي؟ وایي الله به تاسو غرق کړي. ویل یا الله تو یا رسول الله دا ولې؟ وایي ځکه الله توبهګار مؤمنانو سره مینه کوي. چې انسان نه ګناه وشي او هغه الله ته توبه وباسي. لانین المذنبین احب الیه من سجل المسبحین. یو حدیث قدسی کې راځي قسم دی وایي الله رب العزت فرمای چې یو ګناهګار سړی کله په سلګو سلګو ما ته جاړي
او دا ګیلې کوي او دا جاړي چې خدایه زه ګناهګار یم او د باندې رپرپې راشي او دا ما ته جاړي وایي قسم دی د دې ګناهګار دا سلګۍ ما باندې د تسبیحات کوونکو د سبحان الله نه م ښایسته لګي. انشاءالله د الله در نه به چېرته نه ځو که نه انشاءالله په وخت باندې راځئ او په ټایم باندې راځئ د هفتې په ورځ باندې د مسایلو کلاسي د تجارت مینه همدغه ده چې تجارت سم کا، خپل مونځ سم کا، خپله روژه سمه کا او دلته مونځ کې یو مسله تاسو ته د مونځ بیانېږي نو دې ټولو ته انشاءالله پابندۍ سره راځئ. الله دې موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. سنت کوئ.